د پاکستان حکومت د کورونو صارفینو لپاره د ګیس نرخونو کې د 1.2% اضافي منځوري ورکړې ده چې سر د سبا نه به په کورونو کې ګیس بلونکو خلکو ته ګیس په ګرانو نرخونو ورکولی شي. د تیل او ګیس د سار ادارې د ګل په ماښام د ګیس نرخونو کې 1.2% اضافي اعلامیه خوره کړې ده چې په هغه کې ویل شوي چې د میاشتې چې څوک د 15 نه واخله تر 90 مکعب میټره ګیس استعمالوي دغه پروټیکټ یا د تحفظ لاندې صارفینو لپاره به د ګیس نرخونه سیوانوي. خو اعلامیه بیا وایي چې د پروټیکټ صارفینو لپاره فکس چارجز یا ټاکلي لګښت د 10 روپو نه 400 روپو ته لوړ کړل شوی دی. اعلامیه وایي چې د پروټیکټ یا د تحفظ لاندې صارفینو د ګیس میاشتې بل به د 900 روپو نه زیات نه وي او د تنورونو لپاره د ګیس نرخونو کې اضافه نه ده شوې. د نان پروټیکټ یا د تحفظ نه بهر صارفینو لپاره د ګیس نرخونه 1.2% خېجول شوي دي. د اعلامیې له مخې د میاشتې 15 مکعب میټره ګیس کارونکو صارفینو لپاره د ګیس نرخ د 200 روپو نه 300 روپے PMM/BTU ته لوړ کړی شوی. د میاشتې د 80 مکعب میټره ګیس استعمالونکو لپاره د دې نرخ د 300 روپے خېجول شوی دی. خو همدغه شان د میاشتې 100 مکعب میټره ګیس په استعمال د دې نرخ د 400 روپو PMM/BTU ته لوړ کړل شوی دی. د دې ترڅنګ د میاشتې 1.5 مکعب میټره ګیس په استعمال د دې نرخ د 1200 روپے PMM/BTU ټاکل شوی او 200 مکعب میټره په استعمال به د ګیس نرخ د 214 روپے PMM/BTU اغستل کیږي. د میاشتې 300 مکعب میټره د ګیس په استعمال به د دې نرخ د 1100 په ځای اوس 300 روپے PMM/BTU وي. د میاشتې چې کم خلک 400 مکعب میټره ګیس استعمالوي نو د هغې نرخ به اوس د 2000 نه تر 3500 روپے PMM/BTU وي او د 400 مکعب میټره نه د زیات ګیس په استعمال به یې نرخ د 3000 په ځای 400 روپے PMM/BTU وي. اعلامیه وایي چې د روپے د ارزښت راټیټېدو سره د ګیس په لټون پیداوار او وس هم لګښتونه سیوا شوي دي او د ګیس د نرخونو په نه سیوا کولو ګردشي قرضې 2.1 تریلیون ته رسېدلې ده. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400